أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نحن سپارہ سورة اعراف آیت نمبر 169-170. مخکنا واقعات او خبر او بحث د یهودو را روانو. منگ ویلو چې په یهودو کې ټول خلق گمراه نو، نیکان خلق هم پکې وو چې هغه د آخر زمانه پیغمبر ومنو. په تورات او په انجیل کې چې کومې نښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه یې ومنلې او په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو. په دې آیتونو کې الله پاک وایي چې هغې کې خو نیکان وو، خو چې وروستو کوم خلک رالل د دې یهودو نه پس، نو هغه ډېر نااهله وو. هغې طریقه غلطه وه. نااهله په دې و چې یو خو د کتاب وارثان شو، تورات او انجیل د خپلو پلارانو نیکونو د خپلو علماو نه زده کو، او بیا به یې څه کول چې څوک به رالل او څه مسله به وه نو رشوت به یې اخیسته، پیسې به یې اخیستلې او د هغه د خوښې مسله او فتوا به یې ورکوله. چې خان سړی به راغی او ډېرې پیسې به یې ورکړلې، نو د تورات حکم به یې د هغه دپاره بدل کو او هغې له به نوم د دې ورکو، وایي دا د الله کتاب دی، دا تورات کې داسې لیکلي دي. نو الله تعالی وی چې فخلف من بعدهم خلف، راغلل رستو د دوی نه نااهله خلک او ورثوا الکتاب، چې د کتاب وارثان شو او معمولي شیزونه یې اخیستل. که چېرې زړه به ورته دا خبره وکړله یا چا به ورته ووایي چې دا تاسو څه کوئ، د الله په کتاب کې احکام بدلوئ او په دې پیسې اخلئ، ولې د آخرت نه نه یېرېږئ، دا ګناه نه ده، ولې داسې کوئ؟ نو زر به څه وي؟ الله تعالی وایي زر به دا وي ویقولون سیغفر لنا، دوی به وي الله به موږ ته بخښنه کوي. او وجه څه ده؟ موږ خو د نږدې خلک یو، موږ د پیغمبرانو اولاد یو، څومره انبیا تیر شوي دي دا بني اسرائیلو کې راغلي دي. او قرآن کې الله وایي نحن ابناء الله و احباؤه، موږ د الله خوښ خلک یو. نو که چېرې کمی کو ته حیرانه کېږي نو هغه به الله موږ ته بخي. او پس الله تعالی وایي دوی به داسې ووایي، یا به په خولې باندې ووایي چې بس موږ توبه وباسو او بیا به نه کوو. خو چې وإن یأتهم عرض مثله، که د دې نه پس به بیا څه مال راغی، څه څیز به راغی هغه به حرام و او به دی له نه و په کار، نو بیا به یې څه کړل؟ یأخذوه، هغه به یې بیا واخیستل. نو دا دی کې یو مرض و چې د الله د کتاب احکام دی د عوامو دپاره په پیسو باندې چې دنو بدلول. او یو واقعاتو کې راځي یو کس زنا کړې وه، نو د تورات حکم هم دا و چې دی د رجم شي. نو دی ویلي دې کې لږ بدلت لاوستل غواړي. نو د آخر زمانې د پیغمبر له به ورشو که چې هغې کې چې ته نو لږ بدلي وي، نو هغه ورته هم حکم بیان کړه چې ګورئ د الله په کتاب کې هم حکم دا دی چې دا سړی به رجم کېږي. او پیغمبر علیه السلام وایي تاسو تورات راوړئ چې په هغې کې څه دي. نو دوی تلاوت شروع کړو، هغه چې کوم د رجم آیاتو په هغې باندې چې دی نو ګوته ایښې وه چې زموږ په کتاب کې خو دا شی نشته. عبدالله ابن سلام چې کوم ایمان راوړو د یهودو عالمو، هغه کس ته یې ګوته لرې کړه چې ګوته لرې کړه، وایي رسول الله ته وایي دا دې په تورات کې هم لیکلي دي، او دوی ځان له نه مني. نو الله پاک ورته وفرمایل چې څه کوئ؟ تاسو نه ما په تورات کې وعده اخیستې وه چې الله یقولو علی الله الا الحق، چې هره خبره به کوئ حق او سچه خبره به کوئ، دروغ به نه وایي، دروغ به نه وایي، او د آخرت کور بهتر کور دی. بیا الله تعالی بل آیت شریفه کې الله تعالی وایي کومو خلکو چې د الله کتاب کلک ونیسو،
او د منځ قائم کو نو موږ د دغه خلکو اجر نه ضایع کوو. په دې کې تفاسیر لیکلي دي چې د الله د کتاب د کلک نیسلو مطلب دا دی چې صرف په لاس کې راغستل نه، یا صرف ښکلول نه، یا صرف سینې سر لګول نه، یا صرف کور ساتل نه، بلکې د الله د کتاب د کلک نیولو مقصد دا دی چې په دې عمل کول دي. دیم نه دی ویلي چې څوک د الله د کتاب تلاوت کوي، تش په تلاوت وګوره موږ نه خلاصیږو به په دې باندې چې د الله د کتاب موږ دې کې څه ویلي دي، زموږ نه څه غوښتي دي چې په هغې باندې عمل وکړو، نو الله به الله تعالی موږ له چې دی نو بری راکوي. که چېرې ډېره مینه ورسره ساتو عمل پرې نه کوو بیا موږ جرمدار یو. او بني اسرائیل الله تعالی په دې آیت ورپسې آیت شریفه کې الله تعالی وایي دی باندې ما دا کتاب په زوره منلی و، دوی خپله وعده یې کړله. چې اوږده واقعه ده، موږ ویلې هم ده چې کله موسی علیه السلام کوی تور ته لاړه او واپس راغی، کتاب یې راوړو، تورات شریف یې راوړو، نو خلکو ویل نه موږ څنګه ومنو چې دا د الله کتاب دی. موږ به لاړ شو نو الله تعالی به ووایي چې دا د ده کتاب دی، موږ به ومنو. نو هغه اویا کسان یې بوتللو، هغوی بیا وایي نه موږ ته دا پته نه لګي چې دا د غر شاته چا خبرې وکړې دي، داسې نه منو چې الله تعالی موږ ته ښکاره وښکارېږي او ووایي نو موږ به یې ومنو. نو زلزله پرې راغله، دا اویا کسه مړه شو. د موسی علیه السلام په دعا باندې الله تعالی ژوندي کړله. دا اویا کسه رالل قوم ته یې وی دا موسی علیه السلام چې درته کومه خبره کوي نو دی ګوره رښتیا وایي. موږ ګوره دا واقعه په خپلو سترګو ولیدله او الله تعالی موږ له دوباره ژوند راکړو. موږ هلته کې اویا واړه مړه شوي وو، بیا د دعا وغوښتل الله تعالی بیا ژوندي کړو. نو موږ د دې خبرې تصدیق کوو چې دا د کوم کتاب راوړی دی، دا ګوره حق کتاب دی، دا دروغ نه دي. دې خلکو وي نه څنګه چې تاسو خپلو کې سلاني کړئ، نور بدل شو. تاسو خپلو کې چې ته سلاني کړئ، یو موسی علیه السلام دی او یا ورسره تاسو یې، او په موږ باندې دا خبره په زوره منئ، داسې موږ چېرته ومنو. نو الله تعالی څه وکړل، د کوه طور غر یې راوچت کړه، د کوه طور غر سالم غر یې راوچت کړه او د دې بني اسرائیلو د پاسه بلکل ونیسو، داسې و لکه دا سر دی او دا غر داسې ولاړي، داسې پې ونیسو او ورته یې منئ که نه منئ. نو دی هغه ټیم سره د غر نه یارېدل، نو بس وي موږ منو، موږ دا هر څه منو، تورات هم منو، د تورات احکام هم منو، خو چې کله غر یې ته لرې کړه وروسته بیا بدل شو. نو الله تعالی به ګوره د دوی نه ما وعده اخیستې وه، وإذ نتقنا الجبل فوقهم، کله چې راوچت که ما د دوی د پاسه غر، نو کأنه ذله، گویا کې داسې و د پاسه پې صاحبان یو سوره نږدې بلکل، وظنوا انه واقع، او د دوی ګمان دا و چې بس اوس یې راباندې ږدي. که چېرې الله تعالی وي دوی انکار دغه وخت کې کوي نو دا غر مې پې د پاسه کېښودو، خو دوی دغه وخت کې څه وکړل، وعده یې وکړه او الله تعالی وي په زوره باندې دا کتاب قبول کوي. خو څه چل یې وکړو، ما فیه لعلکم تتقون، او دې کې هغه څه دي چې ستاسو دپاره دا نصیحت دی. خو د دې خلکو نه بیا هغه وعده هېره شوله. مخکې آیت کې د هغې ذکر دی بیا فخلف من بعدهم، راغلل من بعدهم رستو د دوی نه، خلف نه اهله خلک، ورثوا الکتابه چې وارثان شو د کتاب، یأخذون عرض هذا الادنی، اغستل به عرض هذا الادنی سامان معمولی، ويقولون ويلو به سيغفر لنا، زرد چې بخنه به وکړي الله تعالی موږ ته، وإن یاتهم که چېرې رابلل دوی ته عرض مثله سامان په شان د دې، یأخذوه نو وابې غستل. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا نه واغستې د دوی نه وعده د کتاب، الله یقولو علی الله، دا چې وایي به په الله تعالی باندې، الا الحق مگر حق وینا، ودرسوا ما فیه، او لستل به ما فیه هغه چې په تورات کې وو، والدار الاخرت، کور د آخرت، خیر بهتر دی، للذین د پاره د کسانو، یتقون چې پرهیزګار، افلا تعقلون، ایا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ، والذین یمسکون، خلک یمسکون بالکتاب چې کلکې منګولې ولګولې په کتاب باندې، واقاموا الصلاة، او قایم کوي لمونځ، انا لا نضیع اجر المصلحین، بېشکه موږ نه ضایع کوو اجر د نیکانو د اصلاح کوونکو. وإذ نتقنا الجبل، او کله چې راوچت که موږ غر، فوقهم پاس د دوی، کأنه ذله، گویا کې صاحبانو سورې و، وظنوا او ګمان کو دوی
انه واقع بهم چرا پریوتن کې دې په دی باندې خذوا واخلی ما آتیناکم نا چې در کوم تاسو لا بقوت په زورا واذکروا یاد کې ما فيه یاس چې په دې کې دي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرهیزګار شئ واخر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.